یو د حق د قبلېدو لار څه ده؟ زړه. څه شی دی؟ زړه. توجه ده. نو چې زړه کې کله د سړي انابت وي نو حق په دې طریقه ډېر ښه معلومیږي. نو الله وایي ختم الله علی قلوبهم، په زړه باندې وله مهر وو. یو لار خو د هدایت بند شوه. زړه کې حق راځي، دماغو کې حق راځي چې سړی سوچو کی فکر وکي. د کافرانو خدایو صفت بند شو. دویمه لاره د حق ده غوږونه. یو سړی ټول عمر په باطل پرستۍ کې تیر کې خدا غوږ لري، تا ورته حق مسله وکړه او هغه کې دننه شیطان نه دی سور، شیطان د هغه په عقل نه دی ورحاوي، فورا یې ومنله چې دا خو د قرآن وي، نو قرآن نه څنګه انکار وکړم؟ یله ده خو خپله خبره نه کړې، د رسول الله علیه السلام حدیث وي، نو څنګه انکار وکړم؟ نو دا دویمه خبره ده غوږونه. الله فرمایي وعلى سمعهم، د دې په غوږونو مې مهر وهلی دی. دوه لارې بند شوې، یو زړه په هغې مهر ولګېد بند، حق نشي قبلولی کافر، ضدي کافر ښه. دویم په غوږونو یې مهر ولګېد، دا دویمه لاره هم بند شوه. نو کله کله سړي دا زړه کار نه کوي او دماغ یې دا غوږونو باندې هم د چا خبرې ته غوږ نه ږدي، وي ته ډانګېږه که نه، ته به ورته قرآن او حدیث وایي، وي ډانګېږه که نه، لګیا یا منه مې د سر نه وي. خو بل داسې چې په دې سترګو کله کله د عبرت نشانې وویني، په دې سترګو باندې ورته الله رب العالمین وایي چې حق دا دی او باطل دا دی، په دې سترګو باندې چې ته وویني چې یاره الله په یو لوی مصیبت کې اخته کو، غټه بیماري پرې راله او تباهي وشوه، پوه شي چې اوهو دا خو زما د بېدینۍ وجه ده. نو په دې سترګو کله کله الله د حق آثار سړي ته وښیي. یا دې سترګو باندې چې ته اردو کتاب وګوري تعلیم یافته یي، نو چې د اردو کتاب هم وګوري یا ترجمه د قرآن وګوري، نو اوهو دا خو قرآن د شرک رد کړی دی، قرآن بار بار د بدعاتو رد کړی دی، قرآن د رسم و رواج رد کړی دی، قرآن د الله د یووالي مسله کړې ده، قرآن د پیغمبر علیه السلام د اتباع مسله کړې ده. نو فورا د سترګو د وجې ته حق ښکاره شي. الله فرمایي وعلى ابصارهم غشاوه، په سترګو یې هم پردې دي. نو د حق څو لارې وي؟ درې: زړه، غوږونه، سترګې. په زړه هم مهر دی، په غوږونو هم مهر دی، په سترګې هم پردې دي. نو حق لار بند شوه که بند نه شوه؟ درې واړه لارې بند شوې. نو چې کله درې واړه لارې بند شوې، اوس دې حق نه ویني. اوس دې ځای کې یو سوال راځي، اول یې ووایي ختم الله، مهر الله لګولی دی. مهر څه دپاره لګوي؟ که ستا خیال یې څوک غټ تحریر ولیکي خو مهر آخر کې لګي که منځ کې؟ آخر کې لګي. پته لګي چې الله په مهر آخر کې ولګو، د دې خاتمه به هم په کفر وي. یو خبره. دویم، مهر آخر کې وي، د دې مهر مطلب ولي څه؟ د مهر مطلب دی چې تر دې ځای د دې لیکلو ذمه داري وشوه، د دې مهر نه بعد اوس دې ته څوک څه شي رادننه کولی نشي. نو الله وایي چې ما په مهر لګولی دی، نو کو پیغمبر هر څومره محنت وکړي خو د ابو طالب سینې ته ایمان نشي وردننه کولی. نو پته لګي چې اختیار د پیغمبر هم نه چلیږي، اختیار د چا چلیږي؟ ځکه چې مهر په الله ولګو، چې الله په مهر ولګو، نو د پیغمبر اختیار هم بیا نه چلیږي. او دا ورته قرآن کې به وروسته ووایي انک لا تهدي من احببت، هدایت خو ستا لاس کې نه دی، لکن الله یهدي من یشاء، الله چې وغواړي چاله نو هدایت ورته کوي. نو چې د پیغمبر لاس کې خوږ ابو طالب ته هدایت کول نشته، نو یو مړی به د چا مرض لري کی، چاله به اولاد ورکي، چاله به پریشانی لري کی. بس دا لنډه خبره ده. که په دې سړي سوچ وکړو نو پته لګي چې دا جنګ په څه دی او علاج یې څه دی. نو یو خبره خدا شو چې الله وایي ما په مهر ولګو، اوس یې څوک هدایت یافته کولی نه.